طلباو به وظیفه راوړل، یو طالب چې د چا نمبر و هغه بیمار، نو شاه ولی الله رحمت الله علیه په خپل وظیفې نه د لوټه پسې لاړ، وړه به پکې پراته وو هغې وخت چې ورې وټکو دندې نه ورته زنانه وایي څوکې طالب بیمارو، امام شاه ولی الله د طالب په ځای وظیفې لتلی دی، هغه لوټه راوړي، دندې نه زنانه وایي څوکې، وی امام شاه ولی الله یم، وی تا ته ځان بد نه ښکاري چې ته زمونږ په وره کې ولاړ، زه هم سړیه چې د امام شاه ولی الله په شان هستی ما ته یو عالم وښیه، وای سند د حدیثو د ښکاره کا چې پکې شاه ولی الله نو او د سند نبی علیہ السلام ته ورسو، دا ګز او دا میدان د امام شاه ولی الله نه بغیر زما سند هم نه رسي، د مولوي صاحب هم نه رسي، د قاري صاحب هم نه، داسې سړی دی. وی بس را روان شو، وی ډېر خفه وم، بس کور ته رالم سملاسته مې بس بیا به داسې حرکت نه کړو، مونږ حیران شو، به بچو له چنده وکړو بیا وروستو خفه یو، بس بیا به دا چنده نه غواړم، ما ته څه پته وه چې چنده به زه کوم او ما پسې به خلق په ذاتیاتو پسې لګي، ما ته خدا پته نه وه، بس بیا به نوره چنده نه کوم، بس 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 امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وی اوده شوم، چې اوده شوم خوب مې ولیدو، خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو، خوب اینمه د دواړو جهانو سردار زمون کره رادنده شو، ما ته وایي شاه ولی الله ما غږ ورکو، ما ته وایي شاه ولی الله ما غږ ورکو، ما ته وایي شاه ولی الله تا ته د طلباو په وظیفه ځان بد ښکارېدو، او شاه ولی الله ستا طلباو له ما وظیفه راوړې ده، واله ما ونه وظیفه راوړې ده، مونږ به یې دې بچو له غواړو، بس مونږ دقه یو نیت دی، دا قاري صاحب ناست دی، مولي صاحب ناست دی، د امام الانبیا په منبر او په ګدۍ ناست، او به م پېژنئ ښه، یو ورځ به راشي ما به وپېژنې، دا قاري صاحب به وپېژنې، دا مولي صاحب به وپېژنې، خو هله به مې وپېژنې چې کله مې د جنازې اعلان وشي، بیا به م وپېژنې، بیا به کاش دا دومره اداره چې چلوله خدایه، دومره بچو له به دا روټۍ چا کتله، دا چندې به چا کولې، دا هغه یو فقیر ملنګ و چې ستا بچو له به ګرځېدو، ته وغواړه زما بچي ده که نه.